بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم عبید خان پختون او خپرونه ده تپوس. په نننۍ خپرونه کې به په 27 سپتمبر باندې د عمران خان په یو ان جنرال اسمبلی کې کړی شوي تقریر باندې د مردان کې د مختلف شعبو سره تعلق لرونکو سره خبرې اترې کوو. آیا چې هغوی د عمران خان نه په دغه تقریر باندې تر کومه حده مطمئن دي او په هغې پوینټس کوم چې عمران خان پیش کړي دي په هغې کې اسلاموفوبیا، کشمیر ایشو، منی لانډرنګ او کلایمیټ چینج، نو آیا په هغې کې په کم پوینټ باندې کم پوینټ یې د عوامو ډېر زیات خوښ شوی دی او په هغې باندې اپریشیټ کوي؟ او په بیګاني سپیچ کې د یو ان کې چې کوم عمران خان کړی دی په هغې کې زما د ټولو نه غټه پوینټ چې کوم و هغه زما دا خوښ شو چې هغه د مسلمانانو په باره کې د هغوی د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په باره کې سپیچ وکړو او په هغې کې ټولې دنیا ته دا واضح کړه چې مسلمان دهشتګرد نه دی، مسلمان یو امن پسند قوم دی. نو چې یو سړی لکه مطلب چې کم خلک د پیغمبر علیه السلام پسې یا خاکې جوړوي یا هغې پسې څه خبرې کوي، نو په هغې باندې هغه سپیچ دا وکړو چې هغې باندې د مسلمانانو زړه ته درد رسي. نو چې په بدن کې زړه ته درد ورسي نو ټول بدن هغې سره چې کوم دی نو هغه یې که نه درد کوي. په یونایټډ نیشن کې په جنرال اسمبلی کې چې کوم عمران خان سپیچ کړی نو ستاسو د ټولو نه خوښ پوینټ دغه و. د کشمیر مسله راوچته کړې وه، د کشمیر په مسلې باندې تاسو او په منی لانډرنګ باندې تاسو د کومه حده پورې هغه اپریشیټ کوئ او د هغه سره ولاړ؟ نو په منی لانډرنګ باندې هم هغې خبرې ډېرې وکړې او بل د کشمیر په باره کې هم هغې خبرې ډېرې وکړې. د کشمیر په باره کې هغې هم دا وویل چې د انډیا د پاکستان نه په څو چنده باندې غټ ملک دی، خو لکه بیا هم هغې هم دا واضح کړه ټولې دنیا ته که چېرې هغه مونږ سره پاکستان ته څه نقصان رسول غواړي نو د هغې دپاره مونږ هغې هم اټمي طاقت دی او مونږ هم اټمي طاقت یو. نو چې پاکستان نه نو انډیا به هم نه وي. هغې دا واضح کړه چې بس مونږ یو سړی مونږ ته نقصان نه رسوي نو بیا مونږ به چې کوم دی نو خاموشه نه کیږو. د اوسه پورې چې په یونایټډ نیشن جنرال اسمبلی کې څومره تقریرونه د پاکستان له اړخه شوي دي، نو آیا په هغې سره که کمپیریزن وکړی شي نو تاسو په دې باندې سیوا مطمئن یې؟ نو په دې باندې خو مونږ سیوا ځکه مطمئن یو چې اوسه پورې زمونږ کوم وزیر اعظم تللی دی نو هغه پرچي والا تللی دی. هغې له یو خو دا و چې هغې له انګلیش نه وتلو. بل ما یو کمنټس وکړه په دې باندې هغې کې هغه لیکلي و چې یاره زمونږ وزیر اعظم له پکار دا و چې هغه په اردو کې سپیچ کړی وی. نو زه خو دغې سره متفق ځکه نه یم په انګلیش کې سپیچ ځکه پکار و چې دا ټولې دنیا کته مسلمانان مونږ چې کوم پاکستان په حیثیت یو قوم مونږ چې کوم دی نو د هغه سپیچ مونږ هغه ټرانسلیټ کول هم شو. کوم خلک په انګلیش باندې نه پوهېږي نو هغې ټرانسلیټ کول هم شي چې یاره زه د دې په دې باندې ځان پوهېږم چې ده څه ویلي دي. نو په هر حال انګلیش کې ځکه پکار و چې ټوله دنیا یې وګوري او هلته کې چې کم خلک ناست نو هغې هم په انګلیش ټول پوهېدل او چې کم په ټوله دنیا کې کم خلک دي نو په هغې کې هم زیات خلک په انګلیش باندې پوهېږي او ټول زیات انګریزي ملکونه دي. نو هغې دپاره دا سپیچ سپیشلي د هغې دپاره ځکه چې په دې کې د اسلام د واضح کېدو هغې ته پیغام و چې اسلام داسې نه دی، دهشتګرد قوم نه دی. ډېره مننه. دا زموږ سره یو ورور موجود و د هغې خبرې اترې تاسو واورېدې. دغه شانې په مردان کې به د نورو خلکو سره هم خبرې اترې کوو. د کومې شعبې سره تعلق لرئ او نوم مو څه دی؟ محمد خان مې نوم دی، د هاول هوټل اسوسیشن جنرال سیکرټري مردان. یاره د هغه چې کوم تقریر کړی دی نو خصوصي هغه چې کوم د مسلمانۍ په لیول سره کومه خبره کړې ده لکه د مودي کو وایي چې بھائی ما سره دنیایي آبادي زیاته ده قوم زیات دی. الحمدلله عمران خان چې ورته کومه خبره وکړه چې بھائی مسلمان یو امن پرست قوم دی او امن پرست دی، دی چرته هم نه دهشتګرد دی او نه دهشتګردي غواړي. د اوس وخته پورې خو لکه پاکستان دا څیز مایوس کو چې بھائی مونږ امن پسند یو. نو زه خو عمران خان ته دا وایم چې باقي خبرې د ایټم دي، باقي چې کوم دی د ایټم مونږ دی له جوړ کړی دی که زمونږ آبادۍ کمه دی خو ایمان راکړي انشاءالله چې ډېر دی او زمونږ دا وایي چې باقي د ایټم مونږ دی له جوړ کړی دی چې په دې کې د یو ملک هم نور ممنه استعمال یې کړه چې پته یې ولګي چې بھائی مسلمان کې څونه امن پرستي ده، څونه دیانتداري ده او څونه صبر دی. خو چې کله مسلمان د خپل صبر نه وځي نو هغه چې کوم دی بیا دغه طرف ته چې کوم دی د هغه څه بله لار نشته چې هغه خپل شی استعمالوي. آیا داسې خو نه ده چې تاسو د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرئ او ځکه عمران خان سپورټ کوئ؟ نه، پارټۍ سره تعلق نه ساتم خو بالخصوص د عمران خان په دې تقریر باندې پوره قوم پاکستان خوشحاله دی چې داسې وزیر اعظم راغی او هغه لاړو هلته کې چې کوم دی د مقبوضه کشمیر د مسلمانانو سره
چې 55 روزه کم ذاتیات چالو دي کرپی چالو ده او داغي هغه خبره الته هغه مقدمه اوچته کړه نو په دې باندې عمران خان د عمران خان سره په دغه تقریر باندې صرف تاسو ولاړی کنه تاسو دا غنئ چې تاسو د خپل ټول اسوسییشن او دغه شان نور چې ځلي کم اسوسییشنز دي یا نور ډپارټمنټس دي هغه ور سره هم یاره زه خو وایم چې پوره پاکستان ور سره په دې خبره کې مطمئن ولاړ دی او نه برسو کېږي ته او بیګا مونږ د خپل عمران خان سپیچ وکړو او زمونږ وزیر اعظم چې کوم دی هغه چې کوم سلور کریټیکل پوینټ ډیسکس کړل هغه کې د ټولو نه زبردست پوینټس چې کوم هغه ډېر ډیسکس کړل یو اسلاموفوبیا یو پوینټ اف کشمیر اسلاموفوبیا کې هغه دا وې ویسټرن کنټریز ته چې مطلب تاسو خو دغه سوچ نشته چې تاسو فرض کا نبی علیہ السلام به حرمتی کوي چې هغه مونږ ته څنګه دل را رسي کنه هغه ورته دا وې چې لکه نبی علیہ السلام د مونږ په دل کې اوسېږي صحیح ده نو تاسو دا هغه به حرمتی کوي د مونږ زړه به خوږيږي نه دا غي ریاکشن به ور دي چې دا غي ریاکشن هغه ته ورشي هغه به بیا دا وې چې دا مطلب دا اسلاموفوبیا دا اسلام ریډیکل یو ریلیجن دی کنه نو اسلام بالکل دغه شان نه دی اسلام مونږ له امن درس راکړي او چې کلم دغه شان څه قسمه اقدام کیږي د به حرمت نو خامخا د مسلمانانو نه ریاکشن راځي ناقابل برداشت دی او بل پوینټ چې عمران خان هغه د واضح هغه دا او چې کشمیر کې د دنیا نن سبا د ټول نه غټ جیل کشمیر جوړ شوی دی صحیح ده هلته چې کوم ځوانان دي څوک چې د کشمیر موومېنټ لپاره کوم لیډرانو هغه ټول هغه گرفتار کړي دي هغه ټول هغه داسې دی ته لیږلي چې د هغې نه د جیل پته لګي نه هغې د میډیا پرېږدي سم نه نو ډېر زبردست یو پوزیټیو سپیچ و او انشاءالله لا به په تاریخ کې یادېږي یو پوزیټیو سپیچ په حواله تاسو وایئ چې په دغه څلور پوینټونو کې تاسو دغه دوه پوینټونو سره ډېر زیات مرسته کوئ او مطمئن یې آیا تاسو د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرئ؟ جی داسې کار دی چې یو پارټي پالو کول نه دي پکار او د هرې پارټۍ پازیټیو اقدام پالو کول پکار دي اوس کو یو پارټي میجارټي کې دا مطلب د هغې پازیټیویټي سیوا ده خامخا سړی د هغه لیډر چې کوم دی پارټي نه خاص کر لیډر د هغه لیډر اقدام به سړی فالو کوي اوس زموږ یو وزیر اعظم هم په یو ان اسمبلی کې داسې سپیچ نه وکړی نه داسې دا څلور پوینټو باندې خبره کولې او نه چا دونه ډیرنګ کړو تاسو دا وایئ که زه د هرې پارټۍ سره ما تعلق لرلی او که دا هرې پارټۍ وزیر اعظم وی نو ما به دا سپورټ کولی او چې یو سړی ځان ته مسلمان وایي که هغه د هرې پارټۍ یا به دې سپیچ سره متفق وي ځکه چې دا د مسلمانۍ سپیچ و دا نه د پی ټي آی سپیچ و نه د نورو پارټو دا د اسلام او د مسلمانانو ډېره مهرباني تاسو د دغه عمران خان په دغه سپیچ حوالې سره څه نظر لرئ؟ عمران خان چې کوم بله شپه کوم سپیچ کړی په 27 سپتمبر باندې هغه ډېر ښکلی سپیچ یې کړی په هغې کې هغه یو شپږ پوینټس بیان کړي زه به پکې تاسو ته یو دوه پوینټس ویم یو پوینټس هغه د کلایمیټ چینج باره کې کړی نو کلایمیټ چینج ایشو چې کوم دی دا زموږ ډېره خطرناکه ایشو ده او هغه دا خبره کړې چې یاره پاکستان چې کوم دی دا د دنیا منو 10 ملکونو کې راځي چې کوم لکه د ګلوبل وارمنګ او د کلایمیټ ایشو راغلي دي دې د وجې نه هغه دا وویل چې یاره دنیا له پکار دي چې یاره په دې باندې فوکس وساتي او هغه دا خبره مو کړه چې یاره موږ به د تېر ګورنمنټ کې چې کوم دی په کې پي کې زموږ ګورنمنټ و په هغې کې موږ 5 بلین ټري سونامي پروجیکټ سټارټ کړو هغه انشاءالله وایي موږ ډېر د کامیابۍ سره سرته ورسو او بیا هغه دا هم خبره مو کړه چې اوس موږ مزید 10 بلین پروجیکټ روان کړی د ټریزو نو هغه وایي چې یاره دنیا له پکار دي چې یاره دا مسله چې کوم دی د پلانټیشن دا وکړي او د ډیفورسټریشن دا مسله ختمه کړي ځکه چې دا یوازې زموږ مسله نه بلکې دا د ټولې دنیا مسله ده او هغه دا خبره موږ چې دا ګلوبل چې کوم دا یو ویلیج دی زموږ یو کور مثال دی دا مسله یوازې د پاکستان مسله نه بلکې د ټولې دنیا مسله ده په دې فوکس پکار دی بله مسله چې کوم دی هغه د منی لاډرینګ وکړه ده ډېره ښکلې خبره ده په دې باندې زموږ د خپل نیشنل میډیا هم ډېر فوکس ساتي او انټرنیشنل میډیا هم پرې فوکس ساتي هغه دا خبره وکړه چې یاره چې څومره هم لکه ویسټرن کنټریز دي لکه سویډن شو ډنمارک شو امریکا شو کینیډا شو هغه دا خبره وکړه ده چې یاره زموږ د ملک چې کوم سیاستدانان دي یا کوم بیروکراسي ده هغه ځي اول ته خپلو پیسې د دې نه وړي او هلته یې جمع کوي د هغې په کیپټل کې پلازي اخلي یو پراپرټي جوړوي هغه دا خبره په دې سره زموږ چې کوم دا زموږ کنټري دا متاثره کېږي زموږ د 220 میلیون عوام چې کوم دا متاثره کېږي نو دې اثر به یوازې موږ باندې نه پرېوځي بلکې دا په ټوله دنیا پرېوځي ای ریزلټ به دی چې زموږ دا خلک به بیا څه کوي بیا به دا خلک د دې غربت د وجې نه به
دوی بل لار اختیاروي لکه سمګلینګ شو یا ډرګ شو د دې وجې نه په ټوله دنیا باندې اثر پرېوځي نه وي چېرې تاسو د مني لرنډ لپاره یو خاص قانون دارالعمل دی هغه پکار دی. د خپرونې په د اخیری کړۍ کې را سره زمونږ د مردان نیوز همکار د صحافت څانګې عبدالولي خان یونیورسټۍ طالب علم موجود دی. د عمران خان په دغه تقریر باندې دوی څه نظر لري؟ جی عبید خان صاحب ډېر ډېر مننه چې موږ له وخت راکړو. د عمران خان چې کوم تقریر کړی دی په یو ان نېشنل جنرال اسمبلی کې نو هغه په څلورو دغه باندې پوینټس باندې مشتمل دی. د هغې باندې به زه لږه لږه خبره وکړم ځکه چې 50 منټ تقریر دی نو زه به خبره لږه وکړم. لکه هغه خو چې کوم اول موضوع راونیوه نو هغه کلایمیټ چینج نو ځکه چې هغه انټرنیشنل خلک راغلي او په هغې کې مختلف د نړۍ خلک وو 196 ملکونه نو د هغو د توجه اټریک کولو لپاره خو اول پکار و چې په یو انټرنیشنل ایشو باندې خبره وشي. نو هغه چې و نو هغه دوی د کلایمیټ چینج نه شروع کړه په هغې باندې خلک اټریک کړو. په هغې کې د پاکستان کوم موقف و چې یاره موږ د کلایمیټ چینج لپاره کار کړی دی نو په هغې باندې خو خلک اټریک شو. بیا چې کوم دویم نمبر موضوع دوی وکړه نو هغه منی لانډرینګ و ځکه زموږ اکثر ډیولپینګ کنټري چې دی اوس کوم ډیولپ کېږي نو هغه کوم ډیولپ کنټري چې دی کوم چې مالداره دي نو په هغې کې لکه د دې ځای اشرافیه روپۍ وړي هلته او د دې ځای غریبان چې کوم دي د هغه روپۍ هغه بار ته وړی کېږي بار ملکونو ته وړی کېږي او هلته بیا استعمالېږي نو د عوام یو قسم له حق والی کېږي او مالدار چې کوم دی ټیکس نه ځان بچ کولو لپاره بار ته ځي نو په هغې کې زیات ملکونه داسې وو چې دوی اپریشیټ کړه دوی ته کلیپینګ وشو. نو اولنی دا کوم دوه ایشوز چې ونه دا دوی ډېر په شارټ ټایم کې وکړه. بیا چې کوم دوی دریم ښه زبردست ایشو وړاندې کړه هغه اسلاموفوبیا ځکه چې نن سبا د ټولې نړۍ غټه ایشو چې کوم ده اسلاموفوبیا ده نو د اسلام خلاف چې کوم ده نن سبا خلک لګیا دی کار کوي. اسلام یو ریډیکل مذهب د خپله چې یاره دا اسلام چې ده تشدد او انتها پسند او دې کې دهشتګرد دی نو دا عمران خان په دې باندې زور ورکړو چې یاره د اسلام چې کوم امیج دی دا تاسو خراب جوړ کړل. لکه اسلام خو یو داسې مذهب دی چې په هغې کې زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم دی د هغې نه وروسته 700 کال چې 7000 کال نو په هغې کې یو کونډې ته یو بېروزګاره ته یو ماشوم ته یو غلام ته هر چا ته خپل حقوق ورکړی شوی دی. یو غلام راپاسي هغه باچا جوړېدی شي نو د اسلام چې کوم امیج دی جوړ کړو عمران خان او په دې کې ټوله دنیا او ټولې نړۍ ته دا وکړو چې اسلام یو میانروی والا دین دی او اسلام چې کوم دی زموږ پیغمبر اسلام چې کوم دی تاسو د هغې خلاف خبره کوئ نو هغه زموږ داسې یو زخم دی چې هغه د فزیکل زخم نه هغه سیوا دی. او بل لارې چې په هغې کې کرسچن نو هغه کرسچن د اټریک کولو لپاره هغه دا خبره هم وکړه چې تاسو د عیسی علیه السلام خلاف خبره کېږي هغه زموږ هم پیغمبر دی نو تاسو لکه تاسو به څه وایئ په دغه ټیم کې او کوم لاسټ ایشو چې دوی راوچته کړه د کشمیر په باره کې نو دا د بټو نه وروسته دا یو واحد عمران خان نه چې د ډایرکټلی ټارګټ کړه مودي په هغه وخت کې بټو چې کوم هغه کانګرس ټارګټ کړی و ډایرکټلی نو دوی ډایرکټلی چې کوم دی هغه مودي ټارګټ کړو دا خبره یې وکړه عمران خان او یو سکیچ یې وکړو لکه یو ډېر زبردست سکیچ یې وکړو چې یاره که د حالات کنټرول نه شو نو داسې حالات به راځي لکه د انډیا مسلمانان به څه وایي پاکستان کې چې کوم مسلمانان دي د دوی به څه جذبات دي دا به بړکاوېږي که چېرته یونایټډ نیشن چې کوم دی په دې باندې کار ونه کړو نو هغې یو سکیچ ویشتو چې یار که دا چل ونه شو نو دغه شان چل به کېږي په مستقبل کې نو هغو چې متحد دارېدارې د خپل کردار ادا کړي که چېرته کردار ادا نه کړی شو نو موږ مسلمانان یو موږ په کلمه باندې یقین دی او موږ لا اله الا الله باندې یقین ساتو نو بیا چې کوم دی یو وړوکی اسلامي ملک هغې ته دا بیا چانس دی چې هغه یا سرنډر شي خو لکه په اسلام کې سرنډر کېده نشته نو بیا به خامخا فایټ وکړي. ډېره مهرباني سهیل احمد دانش صاحب او دغه نننۍ خپرونه زموږ سرته رسي. تاسو په دغه تقریر باندې څه نظر لرئ لاندې په کمنټس ورکئ او خپله رایه ظاهره کړئ. د دغې نه علاوه موږ اوس د اقوام متحده د کردار خبرو شو د اقوام متحده کردار په انتظار باندې یو چې آیا اقوام متحده په دغه مسایلو کې خپل څه کردار ادا کوي. نور د مردان د عوامو ډېرو خلکو اپریشیټ هم کړه او چا اپریشیټ چې کړه نو هغوی په بل طرف باندې دغه خبره هم وکړه که چېرته عمران خان د دغه مسایلو سره په اندروني مسایلو باندې هم توجه ورکړي او دغه مسایل حل کړي نو دغه عوام به ورسره بیا څنګ په څنګ ولاړي. کیمرامین اویس علي خان سره عابد خان پښتون له اجازت ورکوي. په الله سپارم.